لاس پورته کې د الله کلام دا به زمون قسم وي لاس پورته کې او غیر چاپیر وګورئ چې د چا لاس ښکته وي هغه موږ سره قسم نه کوي زمونږ دې د الله په کلام قسم وي زه چې څه وایم دا وایه او غیر چاپیر ګورئ چې څوک یې نه اوچته وي یا زمونږ سړی نه دی د الله په کلام مو دې قسم وي او ښځه دې په درو شرطو طلاق کوي چې موږ به دې جرګه کې غداري نه کوو موږ به د سرکار علی کار نه جوړېږو موږ به د پارټۍ او د جماعتونو علی کار نه جوړېږو موږ به خالص د پښتنو نمایندګي کوو الله قرآن کې یوازې د مانځه حکم نه دی کړی الله یوازې دا نه دي ویلي چې ولا تقربوا الزنا الله یوازې دا نه دی ویلي چې زنا ته مه نږدې کېږه الله دا هم ویلي دي چې ولا تفرقو اختلاف انتشار مه جوړوه ګروپ کېږه مه ځان ته د کپرې خولې مو بند شه اوس خو غلي شئ که نه هر سړی په خپل ځای غلی شي بل ته غلی مه وایې الله لکه څنګه چې د زنا نه منع کړې ده داسې الله تعالی د تفرقې د شور شرابې او د بدنظمۍ نه منع کړې ده نن د پښتنو د زړونو نه وینې څاڅي ډېر خلک په دې جذبه راغلي دي چې مسلمانان پښتانه بېګناه شهیدان دي او خواخوږي ورسره ظاهروي دا خلک چا زړه نه وینې بهیږي او د چا سترګو نه وینې بهیږي چې کم سړی شور کوي غوغا کوي نو پوهېږه چې د ده د زړه نه وینې نه څاڅي دی خفه نه دی دی د بل څه مقصد دپاره راغلی دی چې موږ په یو آواز کېناستل پاڅېدل نشو کولی موږ به په یو آواز اتحاد څه وکړو آخري خبره کوم پښتنو د تقریر وخت نه دی خو دا خو ملک صاحب ماله آډر وکړو آخري خبره کوم چې قومه موږ د پښتنو جرګې ته راغونډ یو جرګې ته په اسلام کې عربی کې شورا وایي شورا او جرګه دا په اسلام او په پښتو کې چرتم نه ده منع دا به انشاءالله کوو او ښه پر زور او پر جوش به کوو به که نه به کوو بله خبره لاس پورته کې د الله کلام دا به زمون قسم وي لاس پورته کې او غیر چاپیر وګورئ چې د چا لاس ښکته وي هغه موږ سره قسم نه کوي زمونږ دې د الله په کلام قسم وي زه چې څه وایم دا وایه او غیر چاپیر ګورئ چې څوک یې نه اوچته وي یا زمونږ سړی نه دی د الله په کلام مو دې قسم وي او ښځه دې په درو شرطو طلاق کوي چې موږ به دې جرګه کې غداري نه کوو موږ به د سرکار علی کار نه جوړېږو موږ به د پارټۍ او د جماعتونو علی کار نه جوړېږو موږ به خالص د پښتنو نمایندګي کوو او چې څوک راته ووایي چې غلی شه غلي کېږو به چې څوک وایي چې کېنه کینو به چې څوک وایي چې پاسه پاسو به دا څومره ملګري چې شاته لاړ شئ صفونه برابر کې جنازه کوو په خولې به خبرې نه کوئ په خولې به بالکل خبرې نه کوئ داسې کار صفونه جوړ کړه مفتي صاحب صفونه برابر کې صفونه جوړ